خدایم تباه و برباد. ای د خدای په عظیم قهر گرفتار. جماعتونه شهیدان څه کوي؟ قرآن شهید کړی دی، جماعت صحیح ټول قرآن لګیا دی. په پاکستان کې خپو لاندې پیمالیږي، ښځې او نر بېګاله د قرآن قوانین به خپو لاندې پیمالیږي. که په دې ځای کې چا د تعزیرات پاکستان د دفع خلاف ورزي وکړه، پولیس به یې نیسي که نه؟ او په دې ځای کې چې ښځې ورته را رواني د قرآن په خلاف ورزي وکړه، پولیس یې نیسي؟ نیسي یې حفاظت یې کوي چې نه زنانه ده چې لاس دې پې ونه دا خو راوتې هم دیله ده که نه، دا خو راوتې دیله ده، خپل خاوند یې چیچړ دی. حفاظت یې کوي. او زه چې په مزدورۍ مې چا سره د چایو ګنډه په سایکل تړي، قانون یې لاس کې واخیستو، کسټم والا په لینکوزر کې ورپسې ګرځي. خدای ته وګورئ، د خدای لویې ورځې ته وګورئ. تباه به شئ، بیړه به م غرقه شي. زما په خدای قسم دی چې د قبر نه به م د اور لمبې راوځي. بانک شو یا دا مولیان هم دې ته اوزګار دي که نه؟ وایم د دې الله اکبر. یو ملا ما ته وی ما لکه دا ستا مقتدیان خو ټول ارامیان غوندې دي، ته څه چل کې؟ ویل نو زه حلالي یم څه، زه څه چل کوم په مصله؟ زه داسې چل کوم چې زه دا وایم چې علیکم غضب الله، علیکم غضب الله. په تاسو دې د خدای غضب وي د سور زامنو. دا دې طرف ته چې ناست دي او دې طرف. بل یو کابلی ملا و مدرسې ته روان وم، ما ته ویل چې مولانا صاحب مولانا صاحب خبره وکړه، مال په ارام کښېنه ناوخته دی مدرسې ته ځمه. ویل خبره خو واره. مال څه چل دی؟ ویلې ولې رانه منډې وې؟ مال تا هغه ورځ د اجړا جنازه کړې ده. ویل نو ما څنګه جنازه کړې ده؟ ځان خو پوهوه که نه؟ ځان نه دې ویل هند هند جوړ کړی دی. ما ته وایي مال ښه وایه څه دې کړې؟ ویل چې ودرېدم، مال چې یو من بوس پاروا د دې دوس. بچیا مونږ هم درته هغه ستنې به وو چې رانه د بخښنې بوی ونه ګورې. بوی تاسو ته نن ملا سپک مدرسو پسې راغلی، مدارس دینیه دا چل به کېږي، او مدارس دینیه دا چل به کېږي، او مدارس دینیه. مدارس دینیه به وي، د دې حفاظت به الله داسې کوي لکه الله چې د کعبې حفاظت د ابرهه د فوج په ابابیلو کړی او که نه کړی. اتیانو فوج پې راوستو چې ورانه کوي دا کعبه. هېڅوک نه و د کعبې پوښتنې والا. قرآن څه وایي؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل وارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجارة من سجیل. په مخوکه کې کاڼه پاتې به چې راوغورځولو ایټم بم و، پاس نه به وړوکی سوری او لاندې نه به یې دومره وشلولو. په ابرهه چې کوم کاڼی مارغه راوړی و، ابرهه منډې کې چې دا کار یې وکتو، منډې چې یمن ته ورسېدو، بادشاه ته ویل چې ما سره خو دا چل شو، مارغان راغله ټول فوج او اتیان یې تباه کړه. ویل کېنه مړه مارغان څنګه تباه؟ ده پسې مارغه تللی داسې په روشندان کې ناست. ویلې دا دی والله چې مارغه ته یې وکته، هغه راټوپ کړو، په ابراهیم کاڼی راوغورځولو، لاندې دا سومبی والا دومره سوری کړه. واره ته د مدرسو غم وړې، د دې حفاظت به خدای کوي. ته پوه شوې؟ د ماتم پټکی خو دې تړلی دی تور. ماتم نه دی، خوشحالي ده. دا مدرسې بم وي، دا طالبان بم وي، دا دین بم وي، دا قرآن بم وي، دا نور به څوک. ټیک شو؟ کم خدای چې لمبر په لمبر مونږ ته ټولو خود
هغه خدای به لمبر په لمبر میم راته وښیي. ته پوه شوې؟ پاکستان زمونږ ملک دی، زمونږ وطن دی، مونږ پې فخر کوو، لیکن دعا به دا کوو چې یا الله د پاکستان حکمران د ابوبکر غوندې راکې، د پاکستان حکمران د عمر غوندې راکې، د پاکستان حکمران د عثمان غوندې راکې، د پاکستان حکمران د علي غوندې راکې، د پاکستان حکمران او شیعو د امام حسین غوندې راکې چې په قرآن ټول بال بچ او ځان په کربلا کې په یزید قربان کو. قرآن د پاره ځان قربان کړو کنه کنه امام حسین حکومت غوښتو، قرآن غوښتو، دغسې قرآن د پاره به تاسو مرسه قربانوئ او مونږ به هم قربانوو. آخر کې وای چې بلبلې پکې نوي بوستان سکړما، چې بلبلې پکې نوي بوستان سکړما، بے میوې به سروې قد خرامان سکړما. چې اسلام پکې نه پاکستان مونږ څه کوو؟ وای لکه پاکستان څه کوو؟ اسلام پکې نه. چې بلبلې پکې نوي بوستان سکړما، بے میوې به سروې قد خرامان سکړما. چې علاج مې د مرض کولی نشي، چې علاج مې د مرض کولی نشي، افلاطون غوندې حکیم د یونان سکړما. نن سبا به خالی منګولې درومو که بادشاهي د اورنګزیب او شاهجان سکړما. د ګناه دریاب لاو کم لویه خدایا، زه رحمان به د محشر په میدان سکړما. آخري خبره واوره، قیامت کې به د الله عدالتي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم به وکالتي او ټولو مسلمانانو دا په غور دا یو ټکی واورئ، نور تقریر وکوئ او زده کوئ یې که نه کوئ، دا یو الله به حاکمي، آواز به وشي چې لمن الملک اليوم، د نن ورځې بادشاه څوک دی؟ ټول بادشاهان به سرنګون ولاړي. آواز به وشي چې لله الواحد القهار، د نن ورځې بادشاه هغه یو دی چې نن ډېر په قهر دی. د الله به عدالتي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم به وکالتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به یو ریټ وکړي، ریټ عدالت عالیه کې به ریټ وکړي. څه به ووایي؟ وقال الرسول، په تاسو به دعوه وکړي، په تاسو. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. یا الله دا زما څومره قوم چې ولاړ دی، خدای دې بستا په قرآن پورې ټوکې کولې. دا ریټ به در باندې په قیامت کې خدای کوي، رسول الله کوي. نو چې پیغمبر ریټ کوونکی او خدای غوندې عادل بادشاهي، هغه ریټ به نامنظوري که منظور به وي؟ نو ستاسو به څه انجام؟ د قرآن تجون نه وقف کولو باندې به په قیامت کې ریټ په تاسو کېږي. واخر دعوانا ان الحمد لله. یا الله، یا الله د خپل لوی شان په خاطر، یا الله د خپل لوی رحم او د خپل لوی کرم په خاطر خدای په پاکستان کې د خپل کتاب نظام راوړ. خدای په پاکستان کې د خپل کتاب نظام راوړ. یا الله په پاکستان کې د غریبانو په حال باندې رحم وکړي. خدایا د غریبانو دشمنان تباہ او برباد کړي. یا الله د امریکای غرور مات کړي. یا الله د امریکای غرور مات کړي. یا الله امریکا سره د مرګرو تباہ او برباد کړي. خدایا
ته دا جوړ کړی ملک پروردګاره په اسلام آباد کې خدای ته په اسلام آباد کې د خپل حبیب په خاطر مونږ کې چې کم بیلارې دي یا الله ټولو ته هدایت د نیکۍ خدای زمونږ ښځو ته هدایت د نیکۍ زمونږ لوڼو ته هدایت د نیکۍ زمونږ بچو ته هدایت د نیکۍ یا الله دا ډېر ښکلی ملک پروردګاره په دین آباد کې او یا الله چې د مدرسو او د طالبانو څوک دشمنانی خدای ته ورته هدایت وکړي او که هدایت نه اور میږې مات کړي الله دې تاسو څومره چې دې جلسې ته راغلي یئ خدای دې ستاسو ټول شرعي مقاصد پوره کړي او الله دې مونږ او تاسو ټول داسې نیکان کړي چې هغه پرې راضي کېږي او زمونږ آخرت پې ښه شي الله دې علماو ته د دین د خدمت کولو دین زیات توفیق ورکی انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین